الله الرحمن الرحیم د لکی براډکاسټینګ یوټیوب او فیسبوک کتونکو او اوریدونکو ناصر زاده یم. دې وخت کې موجود یم د بره دیر کومه سیاحتي مقام چې دی لواري ټنل، کوم کې چې واوره شوې ده او په د لرې نه خلک راځي، کم سیلګر چې دي د دې ځایګي د ښکلا نه مزې اخلي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د موسم سرما یعنې د یخنۍ موسم شروع شوی دی او د یخنۍ د موسم ښکلا چې کومه ده نو هغه واوره ده. نو یقینا چې کله واوره وشي نو د دې ځایګي ښایست یو په دوه شي. غرونه چې کوم دی نو هغه د واورې سپین څادر واغوندي چې د هغې په وجه د دې ځایګي ښکلا چې ده نو هغه یو په دوه شي. د دې ښکلا لیدلو دپاره مقامي او دغه شانتې د لرې نه سیلګر راځي او د دې ځایګي نه خوندونه اخلي. دې ټایم کې هم په ګڼ شمېر باندې سیلګر راغلي دي، هغه یو بل په واورو باندې ولي او د دې ځایګي کوم ښایست چې دی او د دې ځایګي کومه خوبصورتي چې ده د هغې نه مزې اخلي. زموږ سره دې وخت کې سیلګر موجود دي، د هغوی سره به مونږ خبرې کوو، د هغوی تاثرات به مونږ تاسو ته پیش کوو. زموږ سره اوسئ. بھائی کوم ځای نه راغلي او څنګه فیل کوئ د واورې؟ جی مونږ بیسیکلی مردان یو او دا ماشومان دي چټیانې سکولونو دا راغلي دلته چکر لم راغوستي دي د واورو دپاره، خصوصي د واورو کتلو راغلي دي چې به یې واورې انجوی کړو. نو ښه یخ موسم دی او ښه مزېدارې واورې شوي دي، ښه برابر او ښه سهولیات هم ښه برابر دي، روډ موډ صفا دی، هر سړی راتلی شي به او ښه پوره هر څه ښه برابر دي. خپل نوم راته ووایه، څنګه فیل کوئ راغلي یې؟ زما نوم اعزاز خان دی او د دې دیر اوسېدونکی یم او ډېر وخت سوکړه تېره شوې، ګرمي او بارانونه نه شوي او نن د جمعې ورځ به د لورۍ سایډ ته رالو، سپیشل د دې واورو دپاره رالو، واورې شوي دي او ډېر ښه فیلینګز دي زموږ د ټولو، دا ملګري را سره دي او ډېر ښه زبردسته ځای دی، د چکر دپاره هم ښه ځای دی، سپیشلي د ګرمو علاقو خلکو دپاره چې هغوی دلته راشي دیر لواري ته او دلته انجوای وکړي په سنو. زه ووایم چې دا کوم ځای چې دی دا د دیر او چترال ترمنځه اخرنۍ باونډري ده. دلته لواري ټنل دی چې هغه د ایشیا د ټولو نه غټ ټنل دی چې 9 کیلومتره باندې تقریبا هغه مشتمله دی. خو دا ځای چې کومه دی نو دا یو ټورست سپاټ دی. کله چې هم واورې کېږي هر کال په سوونو تعداد سره سیلګر راځي او د دې ځایګي د ښایست نه چې کوم دی هغه مزې اخلي. الرحمن الرحیم. دا چې کوم دی موږ راغلي وو لواري ټنل ته، دا وخت دلته واورې ماورې پرتې دي، ټیک ټاک سټاران راغلي دي، برپور دا ویډیوګانې او کلیپونه او دا پکچر میکچر اخیسته کېږي، خلک ملک راغلي دي. ځای ډېر لکه نږدې هم دی او اعلی ښایسته ځای دی که نه. 2 قسمه 3 قسمه موسمونه به په تاسو په دې لاره وینئ، واوره سنوپلز به انجوای کوئ که نه، دلته راشئ وزټ وکئ. جی ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو د دې ځایګي ښایست او د سیلګرو او د مقامي خلکو خبرې واورېدې، یقینا چې د خپلو ملګرو سره راغلي کوم سیلګر چې دي هغوی دا ځایګی ډېر زیات انجوای کو، یو بل یې په واورو باندې هم ویشتله او دغه شانتې د دې ځایګي کوم ښایست دی د هغې نه مزې هم واخیستې. بل پروګرام پورې ما ناصر زاده ته راکړئ اجازت، د الله په امان.